که موږ وګورو دې ځل دا برسېږي داسې وخت کې را روانه ده تازه دا واقعیت شوي په دې وخت سره د هر چا په زړه کې هر چا په ذهن کې هر پښتون په ذهن کې دا خبره راځي چې کله پورې به دا پښتانه دا جنازې اوچتوي کله پورې به د پښتنو دا وینه تویېږي کله پورې به موږ همداسې لګیا او دا قسمه واقعیت به کېږي به او موږ به راځو جنازې به کوو دواګانې به کوو اوس پښتانه دا وایي چې موږ نور دې ته تیار نه یو موږ وینه دې توی شي موږ دې ته نور تیار نه یو چې بې ګناه د خپل مشرانو د خپل ځوانانو د خپل وروڼو جنازې اوچتې کړو موږ دې ته تیار نه یو چې زموږ میندې خویندې چې دی هغه دې نورې غونډې کونډې شي موږ دې ته تیار نه یو چې زموږ بچي چې دي هغه دې یتیمانان شي موږ دې ته تیار نه یو چې زموږ په خاورې باندې دا اور دې همداسې لګېدلي وي نن پښتانه چې دی هغه دا وایي چې موږ به راپاڅو موږ به دا اواز به اوچتو چې موږ په خپل خاوره باندې امن غواړو او موږ به دا امن حاصلوو به دغې لپاره که تاسو وګورئ د شهید وطن حیات محمد خان چېرته هم د دغې لپاره خپل سر قرباني ورکړې وه نن به په دیارلسم فروری باندې به موږ ټول به راوځو به او نه صرف شهید وطن حیات محمد خان شیرپور ته به سلام پیش کوو د هغه قربانۍ ته به سلام پیش کوو خو خپل دې پولیس ورو چې دوی ته مې قربانۍ ورکړي دي د هغوی ته به هم سلام پیش کوو به خو د دغه ځای نه به د شیرپور نه به دا اواز به اوچتوو به چې نور موږ دې ته تیار نه یو د اسلام آباد کې ناست خلکو ته به هم دا وایو چې موږ امن غواړو امن پسند خلک یو موږ په خپل خاوره باندې امن غواړو دې حکومتونو ته هم دا وایو چې تاسو راپاڅئ او دې مسلې طرف ته توجه ورکړئ دا ټولو کې اهم مسله ده د دې قوم او د دې وخت دا ضرورت دی چې دې مسلې طرف ته توجه ورکړئ چې د APS واقع شوې وه زمونږ بچي پکې شهیدان شوي وو هغه وخت سره ټول قوم را یو ځای شو او یو نیشنل اکشن پلان جوړ شو د دهشتګردۍ خلاف یو حکمت عملي جوړه شوه مونږ دا غواړو چې نن دې د هغې نیشنل اکشن پلان یو ځل بیا جایزه واخیستلی شي دا دې وکتلی شي چې په هغې باندې څومره عمل شوی دی په هغې باندې عمل ضروري دی سره ورسره د دې جایزه هم دې واخیستلی شي که هغې کې څه کمې وي چې هغه کمې پوره کړی شي ورسره زمونږ د پولیس وروڼه چې کوم زمونږ محافظ دي چې چا خپل ژوند زمونږ لپاره ورکوي هغوی ته چې کوم ضرورتونه پکار دي که هغه د اکوپمنټ په شکل کې دی که هغه د نور دغه شکل کې دی هغې طرف ته دې موږ توجه ورکړو چې هغه ورته پوره کړو چې زمونږ دا ځوانان چې دی چې هغوی په بهتر انداز سره د دې قوم خدمت هم کړی شي او د دې قوم له تحفظ هم ورکړی شي ورسره حکومت ته موږ دا وایو چې دا ستاسو فرض دی اسلام آباد کې ناست د پاکستان واکدارانو ته هم دا وایو فیصله ساز خلکو ته هم دا وایو چې دا ستاسو ذمهواري ده چې د دې قوم په تاسو چې دی حفاظت کوئ دا ستاسو فرض دی دا د عین پاکستان کې لیکلي دي چې تاسو به دې غریبانانو له د دې قوم خلکو له تاسو به حافظان به د هغوی حفاظت به کوئ او که تا تاسو نشئ پوره کولی نو بیا به دا قوم په خپله راپاڅي به بیا به موږ خپل حفاظت په خپله به کوو به دا خپل خاورې حفاظت به بیا موږ په خپله کوو به عزتمندو نن د دې ضرورت دی تاسو وکتل چې په سوات کې دا غځي خلک راپاڅېدل نو حالات بهتر شو نن موږ نه دا خوره دا تقاضا کوي موږ نه دا قوم دا تقاضا کوي چې موږ به راپاڅو او موږ به هم اواز همغه شانتي اوچتوو به موږ ورته دا ویل غواړو چې د قومي وطن پارټۍ هر کارکن چې دی هغوی مخکې چې دی چې کله دهشتګردۍ لهر راغلی و نو په میدان باندې ولاړو زمونږ مشر چې دی هغه چېرته د قوم نه رسته شوی نه دی نن ورته موږ دا وایو چې موږ به تاسو نه رسته کېږو نه تاسو سره به ولاړ یو او انشاءالله امن به دې خاورې ته راولو به که موږ نظر واچو نو په دې ملک کې چې کوم د ګرانۍ دا لهر راغلی او د هغې نه هر څوک متاثره شوي هر یو کس دلته کې ناست په خپل ځای باندې د هغې نه متاثره دی هر یو کور د هغې نه متاثره دی نن د هغې خلاف مواد وجودولو خبره ده
ان شاء الله په 13 فروری باندې به دا اواز به موږ ته وبا او سره دا خبره به موږ کوو د اسلام آباد کې ناس خلکو ته چې کله د قربانۍ وخت راشي نو هغه وخت کې خو تاسو ته ټول خلک رایاد شي تاسو وایئ چې یاره د ګرانۍ دا تکلیف په ټول یو ځای تېرو تاسو وایئ چې دا تکلیفونه به یو ځای موږ اوچتو خو چې بیا کله د وسایلو د تقسیم خبر راشي کله د ترقۍ خبر راشي کله د روزګار ورکولو خبر راشي نو بیا په هغې وخت کې تاسو ته دا پښتانه یاد نه وي بیا په هغې وخت کې ورکوټي قومونه تاسو ته یاد نه وي بیا په هغې وخت کې ورکوټي صوبې تاسو ته یاد نه وي موږ ورته دا ویل غواړو چې نن نه پورې چې څنګه پاکستان تاسو وچلو هغه په خپل ځای نن نه پسته چې دی دا پاکستان به په طور یو وفاق تاسو چلوئ په هغې کې به ټولې صوبې ځان سره یو ځای چلوئ به ټول قومونه به ځان سره یو ځای چلوئ به او په فیصله سازۍ کې به ټولو له حصه ورکوئ کله د وسایلو تقسیم خبر راځي ټولو له به خپله حصه ورکوئ روزګار به هر چا له ورکوئ نو هله به دا ملک ترقي کوي داسې دا ملک ترقي نور نه شي کولی موږ ورته دا ویل غواړو چې نن دا وخت راغی چې اوس دا ملک چې دی په صحیح طریقې سره وچلوو او د هغې بنیاد او ضرورت دا دی چې موږ د پارلمان بالادستي ومنو او بیا د هغې سره سره دا ملک چې دی په طور یو وفاق وچلوو صحیح طریقې سره هله به دا ملک ترقي کوي انشاءالله که دا خبر راسره مني نو بېلکل موږ به بیا قرباني هم ورکوو هر څه به کوو خو که داسې خبره نه وي نو بیا به موږ چې دی په دې باندې سوچ کوو چې دا ملک څنګه وچلولی شي د دې له ریاست طریقه وباسلی شي په دې باندې به بیا دا پښتانه مجبوره کېږي موږ دا غواړو چې تاسو دې پښتنو له توجه ورکړئ موږ په دې شرکرتۍ کې موږ قربانۍ ورکړې موږ د دې ملک لپاره چې څومره پښتنو قربانۍ ورکړي ملک نه دي ورکړې نن د دې وخت دی چې د پښتنو د دې قربانو چې دی د هغې دوی ته دغه ملو شي واپس دغه ملو شي چې دوی چې نن دا وګڼي چې او موږ هم د دې ملک اوسېدونکي یو موږ هم هغه عمره پاکستانیان یو چې څومره په پنجاب کې دي څومره په سند کې دي څومره په بلوچستان کې دي څومره چې دا احساس نه شوی نو دا به هغه شکل تللی نه شي عزتمندو انشاءالله په 13 فروری باندې به دا ټولې خبرې لږه کوو زه دلته ناست هر ملګری په نن نه ځان سکندر ګڼي نن نه ځان ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ګڼي او تاسو به راپاسئ د خپل مشر د کلیزې لپاره به خلکو له دعوت ورکوئ او سره روان چې کومې مرحلې دي کوم الیکشن را روان دي د هغې نه به نن نه تیاری شروع کوو به خلک به په دې خبرې باندې پوهیو چې دې خاورې باندې که ترقي راغلې ده نو هغه واحد د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا او بیا د هغې نه پسته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا د وجې نه راغلې ده نن به مونږ راپاسو به هغه خلک چې کوم لوی دعوې کوي هغوی ته به دا ښیو چې تاسو خو به داسې کوئ مونږ مخامخ د قومي وطن پاتۍ کارنامې پرتې دي زمونږ مخامخ دلته کې بجلی چې کوم خوره شوې ده هغه زمونږ مخامخ دي دلته کې چې کوم سکولونه جوړ شوي دي دلته کې چې کوم روډونه جوړ شوي دي دلته کې چې خلکو ته کوم روزګار میلاو شوی دی هغه زمونږ مخامخ دی او مونږ به دې خلکو ته دا وایو چې 9 کاله تاسو حکومت وکړو 9 کاله کې تاسو دې صوبې طرف ته توجه ورنه کړه دې پښتنو طرف ته توجه ورنه کړه دلته کې تاسو ترقي رانه وستله د هغې بدل چې دی هغه به مونږ په الیکشن کې په ووټ په ذریعې به اخلو به او ډیوې په حق کې به خپل ووټ استعمالوو چې دا خلکو ته وښیو چې دا ډیوه چې ده دا د ترقۍ نښه ده دا د پښتنو د بقا نښه ده دا د پښتنو د روزګار نښه ده دې اخره کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو ډېر زیات مشکور یم انشاءالله دا تمه لرم چې په 13 تاریخ باندې به په ګڼ تعداد کې راځئ برونو انشاءالله دا برچی به تاریخي برچی وي او د هغې نه به زموږ کیمپین سټارټ کېږي به دا ډیلو به چارسدې کې هم بلېږي به دا به په خیبر پښتونخوا کې هم بلېږي به او انشاءالله د دې رڼا به ټول پاکستان کې خپرېږي